ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قابل قدر مسلمانان ورو په دنیا کې سکوم انسان هم حقوق الله سرا سرا حقوق العباد لحاظ هم ستی دغه انسان په دې دنیا کې هم کامیاب دی هغه دنیا کې هم کامیاب دی بیا حقوق العباد په قرآن او حدیث کې ډېر زیات تاکید راغلی دی بیا حقوق العباد کې خپل اقسام دي حقوق العباد کې یو غټ قسم د خپل ګاونډ حقوق هم دي خپل ګاونډ لحاظ ساتل دي خپل ګاونډ سره احسان کول دي د دې اجر دا هم په قرآن او حدیث کې ډېر زیات راغلی دی او ډېر تاکید هم راغلی دی نن به ان شاء الله العزیز مختصر باندې د قرآن او حدیث په رڼا کې د ګاونډیانو څه حقوق دي څوک چې هم د خپلو ګاونډیانو باندې احسان کوي ښه ورسره کوي مغه متعلق قرآن او حدیث سوی او کوم ګاونډ هم خپل ګاونډي ته ضرر رسوي تکلیف ورکوي هغه متعلق قرآن او حدیث سوی دغه مختصر غانتی درې خبرې کوو اول دغه معلومه اوس ګاونډ آخر څه ته ویلی شي ګاونډ په عربي کې ورته جار ویلی شي جار ما درته په قرآن کې وویلو قرآن آیات ته والجار ذی الجنوب والجار ذی القربى والجار الجنوب نو ګاونډ ته په عربي کې جار ویلی شي د ګاونډ تعریف دا هغه دی څه ګاونډ هغه کس ته ویلی شي څه مغه کس تا سره کور نږدې وي دې ته ویلی شي ګاونډ یو ابل قول دا هم دی څه په کوم جماعت کې هم څومره هم څه خلک پنځه وخته المنځونه کوي یو ځای پس دغه ټول خپل منځ کې ګاونډ دي کومې محلې کې کوم جماعت کې هم پنځه وخته یو ځای دغه خلک المنځ کوي پس دغه په خپل منځ کې چې دي ګاونډیان دي دا خو شو مختصر غانی تعریف. نور اقوال هم راغلي دي خو دغه دوا اقوال ډېر معتبر دي.
عزیزانو قرآن کې کوم حدیث کوم آیات ستاسو مخکې ما وړاندې کو الله جل جلاله د ګاونډیانو متعلق دغه آیات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دي والجار ذی القربى والجار الجنب ستاسو به سکوم رشتہ داران ګاونډیان دي او دغه شان کا رشتہ داران د نوي غیر رشتہ داران دی خو مسلمان وي دو سره به تاسو احسان کوئ د آیات تشریح دا هغه دی کوم انسان هم خپل ګاونډ ورسره دی ګاونډ کې چار چپیر کورونه دي او دې ته الله جل جلاله څه ورکړي دي مال او دولت دې ته دغه پکار دی کوم ګاونډ دی که رشتہ دار دی وي او که غیر رشتہ دار وي هغه سره به ته احسان کوي احسان معامله به ورسره کوي نو که رشتہ دار دی وي نو بیا خو ډېر زیات تا باندې حق دی څه هغه ګاونډ ته خیال وساتې دغه ګاونډ څه څومره هم ضروریات دي خپل وس مطابق هغه ته پوره کړي او ته ورسره وخت په وخت هغه سره احسان کوي نو بس ته یې کامیاب الله جل جلاله په نیز باندې تو ټولو نه بهترین انسان یې اصل کې ګاونډ په درې قسمه باندې دی ګاونډ څو اقسام دي درې اقسام دي پهلا قسم کوم دا هغه ته الله جل جلاله درې حقوق ورکړي دي دویم قسم کوم دا هغه ته الله جل جلاله دوه حقوق ورکړي دي او دریم کوم دا هغه ته یو حقوق الله جل جلاله ورکړي دي یو حق اوس راشئ اول نمبر باندې کوم سدي درې حقوق دي هغه ګاونډ دی مسلمان هم ده دغه شان ستا رشتہ دار هم ده اوس دې ګاونډ ته الله جل جلاله درې حقوق ورکړي دي دغه درې حقوق به ته پوره کوي یو خو اسلام په خپل باندې حق ورکړی دی دویم حق ته ګاونډیتوب ده دریم حق د رشتہ دارۍ ده څه رشتہ دارۍ لحاظ هم ته وساتي دویم نمبر باندې کوم ده هغه مسلمان ده ستا رشتہ دار نه دی خو مسلمان ده مسلمان ورور دی اوس دې سره تا ولا دوه حقوق دي دوه حقونه در باندې دي یو خو اسلام خپل حق ورکړی دی او دویم کوم حق دی هغه دی ګاونډیتوب هم خیال به ساتي دا شان اسلام هم خیال ساتي اسلام د ګاونډ متعلق څه هم یلی دي هغه به ورته پوره ورکوي که ورد کو ثواب مستحق به جوړیږي بهترین انسان به درنه بیا جوړیږي او دریم ګاونډي هغه قسم ده صدغه مسلمان نه دی کافر دی او دغه شان غیر رشتہ دار دی ستا رشتہ دار هم نه دی دی صرف تا ولا یو حق دی سمغه دی ګاونډیتوب خیال ستا اسلام هم حق نه ورکړی دی دغه شان د رشتہ دارۍ هم حق نشته یو حق صرف شته هغه دی ګاونډیتوب څه څومره هم حق دی مغه به کافر ګاونډ ته ورکوي نور حقوق د سره چې شدي نشته نو درې اقسام د ګاونډي ذکر شو اول قسم کوم دی هغه ته درې حقوق دي
دویم والا کوم دی هغه ته دوه حقوق دي او دریم قسم دا هغه ته اول حق دی یو حق دی. عزتمندو مسلمانانو نن سبا کې په معاشرې ته یو نظر ور باندې واچوي څه معاشره په نقصان باندې روانه دی هغه وجه همدغه دی څه موږ د خپل ګاونډ حقوق لحاظ نه ساتو. موږ د خپل ګاونډ ته اسلام موږ ته څومره هم حقوق راکړي دي هغه حقوق په مال کړي مې دي هغه حقوق صحیح طریقې سره نه ادا کوو. د دې وجې نه په کورونو کې بې برکتۍ راغلې ده برکت ورنه اوچت شوی دی. دغه شان تکلیف غمونه دغه په کورونو کې دي هغه وجه همدغه دی سمون په ګاونډ څومره هم حقوق دي هغه ښې طریقې سره نه ادا کوو. ګاونډ خو ډېر زیات فضیلت دی عزیزانو. زه څه مسخوتانه پرې هم دغه بیان جری وساتم نو ګاونډ حقوق به ختم نه شي دومره زیات حقوق دي. دغه شان جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات تاکید کړی دی د ګاونډ متعلق. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سما ته جبریل علیه السلام د ګاونډ د متعلق دومره زیات تاکید کړی دی ما دا ګمان وکړو څه ګاونډ زما وارث جوړ نه کړي. حدیث تشریح دا هغه دی څه جبریل علیه السلام به ماته الله لا طرفه د ګاونډیانو ډېر زیات احکامات ماته راوړلو او دومره احکامات یې ماته راوړي دي دومره په تاکید سره یې خبره کړې ده څه زه د دې خبرې باندې وویرېدم څه جبریل علیه السلام ماته دا خبره ونه کړي تا سره څه کوم نږدې ګاونډ دی د ستا وارث دی. وارث څه مطلب دی؟ عام طور پر په سمو باندې یا پلار وفات شي یا بل یو رشتہ داران وفات شي هغه څه کوم متعلقین دي بچي دي نور رشتہ داران دي د پلار وارث جوړ شي. ولې خپلې دی وارث جوړ شي څومره هم مال د پلار ولا وو دغه ټول وارث اندغه بچي دغه جوړ شي. نور څومره هم رشتہ داران دي ذوی الفروض کې دي هغه ټول د دې رشتہ داران چې شي دي جوړ شي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق هغه دغه فرمایي سماته دومره تاکید نبی کریم جبریل علیه السلام را کړی دی سما دغه ګمان وکړو څه گویا ما د خپل ګاونډي وارث جوړ نه کړي. دینه موږ ته دغه اشاره ملاو شوه څه ګاونډیتوب ډېر زیات حقوق دي څومره مؤثر انداز کې بلیغ انداز کې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته تاکید کړی دی هغه امت ته دغه پیغام ورکوي اے امته خپل ګاونډیتوب لحاظ وساته خپل ګاونډي حق ادا کا. ما څه دومره تاکید جبریل علیه السلام وکړو دغه مراد همدغه دی چې د خپل ګاونډیتوب لحاظ وساته ګاونډیتوب سره ګاونډیانو سره ښه سلوک کوه الله به درنه چې شي خوشحاله شي. مخته وارئ ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 5 خبرو متعلق تذکره وکړه 5 خبرې تذکره وکړه او بیا دغه وویل څوک څه هم 5 خبرو باندې عمل کوي یا په خپله یې زده کړي بل ته یې وښیي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه ته وفرمایي یا رسول الله
زه به د ستا 5 خبرو باندې عمل وکم او نورو ته به وښیم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي د خپل لاس ته ما ته راکړه. ابو هریره صاحب خپل لاس ورته ورکړو، بیا د 5 خبرو تفصیل ورته بیان کړو. هغه کې اول نمبر باندې دا خبره واضح ځانو، اے ابو هریره حرامونه ځان وساته. که تا حرامونه ځان وساتلو ته به ډېر زیات عبادت ګزار سړی به جوړ شي. بیا یوه خبره شوه. دویمه خبره دا هغه دی، ای ابو هریره الله جل جلاله په تقدیر کې مقدر کې تا ته څه هم لیکلي دي هغه باندې ته راضي اوسه. یعنی الله جل جلاله په تقسیم باندې ته راضي اوسه. اے ابو هریره ته به ډېر زیات غني شي. دې خبرې شوې. درېیمه خبره دا هغه دی، څه ته د خپل ګاونډي سره ډېر احسان کوه. خپل ګاونډیتوب سره څومره هم ستا ګاونډیان دي هغه سره ښه سلوک کوه. ته به ډېر زیات کامل مؤمن به تار نه جوړ شي. څلورمه خبره دا هغه دی، څه هم ته ځان ته خوښوي هغه نورو دپاره هم خوښوه، تا نه به کامل مسلمان جوړ شي. او پنځمه خبره دا هغه دی، څه ډېر خواندمه، ځکه چې څوک څه هم ډېر خواندي دغه زړه مړ شي. څه کله زړه یې مړ شي بیا د نیکو څومره هم عبادات دي هغه طرف ته بیا رجحان نه کېږي. 5 خبرو باندې چې چا هم عمل وکړو دغه انسان چې شه دی کامیاب دی. کامیابي سره سره دغه کامل مؤمن هم جوړېدلی شي. دغه شان په دنیا کې مالداره سړی هم جوړېدلی شي. زما عزتمند مسلمانانو هغه صحابه کرامو څه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه روبسته ډایرک ورباندې عمل کولو. نن سبا کې هم هغه خبرې دي چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام هغه ارشادات دي هغه دي. وجه صرف دا هغه دی هغه وخت کې عمل و، خپل ځان کې عمل کې به راوستو. نن سبا کې عمل نشته، ځکه په معاشرې کې طبعي طرف ته دغه معاشره روانه دي. په کورونو کې هغه تکلیفات مصیبتونه بې برکتۍ هغه وجه د هغه دی چې موږ اسلام طرف ته رجحان نه کوو. زړه نه اسلام به اوسه پرې صحیح معنو کې موږ قبول کړی نه دی. زړه مو ورته تنګېږي. لغنې هم خبره اسلام والا خبره زیاته شي بیا موږ زړونه بیا تنګېږي. هغه وجه همدا هغه دی، کنې ته بار څه ناست وې په مجلسونو کې 2 غنټې در باندې هم تېرې شي، 3 غنټې در باندې هم تېرې شي، هېڅ هم نشته. او څه لغنې اسلام والا خبره زیاته شي بیا هر څوک لګېوي. دغه وجه همدغه دی عزیزانو، چې زموږ زړونو ته اسلام ننوتلی نه دی. چې زړونو ته اسلام ناوځي بیا به ته وایې چې زه درته ناست یم بس خبرې کوه. زړه به د روښانه وي، زړه به د خوشحال وي. عزتمندو مسلمانانو خبره مو هم دې په باره کې کوله څه ګاونډیانو ډېر زیات حقوق دي. نو 5 خبرو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه خبره دا هم وکړه، اے ابو هریره که ته چیرې کامل مؤمن غواړې چې تا نه کامل مؤمن جوړ شي خپل ګاونډي لحاظ وساته، خپل ګاونډي حق ادا کړه. زما عزتمندو مسلمانانو
په شریعت کې څومره هم ښه کارونه دي یا بد کارونه دي هغه ټولو ته ښې طریقې سره شریعت نشاندهي کړي دا ښه کار دی او دا بد کار دی. بعض بد کارونه او بعض ښه کارونه دغه انسان ته معلومیږي نه. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه طریقه ښودلې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا ته به څنګه پته لګي چې زه ښه یم، تا ته به څنګه پته لګي چې زه بد یم، تا ته به څنګه پته لګي چې زه ښه کار کوم او تا ته به څنګه پته لګي چې زه بد کار کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه نمونه ښیي ده. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس ورته راغلو چې یا رسول الله ما ته به څنګه پته لګي چې زه ښه کار کوم یا بد کار کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې تا ته به ښه څنګه پته لګي چې زه ښه کار کوم. اوس یې واوره، که چیرې د ستا ګاونډی ستا سره ارد ګرد اوسیږي مغه د خولې نه دغه ته واورې چې فلانکې کس دا ډېر ښه کار کوي او ډېر ښه دی، پس ته په دې باندې پوه شه چې ته بهترین کس یې او ته ښه کارونه کوي. او که چیرې د ستا ګاونډ د ستا متعلق دا خبره وکړي چې د فلانکې کس بد سړی دی او بد کارونه کوي، پس دې خبرې باندې ته پوه شه ته په خپله باندې هم بد یې او بد کارونه هم کوي. نو حدیث تشریح هغه دی ستا ګاونډ باندې موقوف دی، ستا خواله او ستا بدواله دا د خپل ګاونډ باندې موقوف ده. ته چېرته یوه ورځ لاړ شه پټې خانتې یو ملګري ته ووایه چې فلانکي ګاونډ ته ورشه، زما متعلق تپوس ورنه وکړه چې د فلانکي کس څنګه دی او تا سره رویه یې څنګه دی. کوم هغه ګاونډي د ستا متعلق ښه ویلو پس ته زړه کې خوشحاله شه، فخر وکړه، شکریا د الله جل جلاله ادا کړه، شکر الحمدلله ګاونډ مانه خوشحال دی او نن ګاونډ ماته ویلو چې زه ښه یم، شکریا ادا کړه. او که چیرې ستا په غیر موجودګي کې بل ملګري ته ستا باندې تنقید یې وکړو او دا خبره وکړه دغه انسان دغه کس فلانکې کس فلانکې ګاونډي دینه زه خوشحاله نه یم، دغه ماته تکلیف راکوي، دغه ماته ضرر راکوي، په ځان باندې به وویږه ته ټولو نه بیا بدترین کس یې. بیا دا زه نه وایم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مطابق دا خبره دی. نو ستا خواله او ستا بدواله دا په ګاونډ باندې موقوف دی. ما عزتمندو مسلمانانو ګاونډ لحاظ ساتل، ګاونډ درنه خوشحال وي ته ټولو کې بهترین کس یې، کامیاب انسان یې، ستا نه ګاونډ خوشحال دی. او که ستا نه په ګاونډ په تکلیف کې وي ما عزتمند مسلمانانو بیا ته بهترین کس نشه جوړېدلی. ابو جحیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس شکایت وکړو د خپل ګاونډیتوب، یا رسول الله فلانکي ګاونډي نه ډېر زه سخت په تکلیف کې یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو ته د خپل کور والا څومره هم روزمره اسباب دي ته ورباندې خپل ژوند تېروي، بار راوځه مغه ګاونډي نه بار شه،
تا ته تکلیف ونه رسوي. ما صحابي رسول صلی الله علیه وسلم خپل کور ته لاړو، څومره هم سامان و هغه یې بار وبستو، بار یې خپل وخت راولو. اوس دی بنې یو کاس تېرېږي، څه چل دی ولې سامان د بار وبستلی دی؟ هغه ورته ویلو څه فلنکي ګاونډي نه تنګ شوی یم، هغه ورباندې لعنت یلو، خیرې به ورته کولې. بل کس ورته راغلو، ولې بار راوتلی؟ ټول سامان د بار وبستلی دی، څه وجه دی؟ هغه به ورته ویلو څه فلنکي ګاونډی د ډېر سخت تکلیف راکوي، مغه نه تنګ راغلم بار ووتمه. هر چا به ورته خیرې هم کولې او لعنت به ورته هم یلو. دغه څه کوم ضرر رسونکی ګاونډی دی دې ته هم پاته ولګېده څه خلک ما ته ردې بدې وایي او ما باندې لعنت وایي. دا فورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاضري وکړه، یا رسول الله دا خلک ما ته ډېر زیات ردې بدې وایي، ما باندې لعنت وایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو ته خپل ګاونډي ته تکلیف رسوي، د خلقو نه مخکې الله جل جلاله په تا باندې لعنت لګلی دی، تا باندې الله جل جلاله هم لعنت لګلی دی، او الله سره الله مخلوق هم په تا باندې لعنت لګي. خو وجه د هغه دی ته خپل ګاونډي ته تکلیف رسوي، خپل ګاونډی د نه محفوظ نه دی د شر نه. نو هغه څه کوم ضرر رسونکی ګاونډي دی هغه ته هم پاته ولګېده، زما باندې خلک هم لعنت وایي، دغه شان الله جل جلاله هم لعنت وایي. یا رسول الله زه به داسې دوباره به بیا زه نه کوم، زما توبه دی بیا به زه د خپل ګاونډي ته بیا زه تکلیف نه رسوم. دینه بعد بل ګاونډی څه کوم بار سامان یې وبستلی و هغه ته یې حکم وکړو ته خپل سامان نه بسه، تا ته به بیا د دې ګاونډي نه تکلیف نه میلیږي. زما عزتمندو مسلمانانو د اوږد حدیث مطلب همدغه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مطابق څه کوم ګاونډي هم بل ګاونډي ته تکلیف رسوي دې باندې الله جل جلاله لعنت لګي، لعنت ورباندې. دې د وجه نه عزتمندو مسلمانانو وروڼو موږ ته هم همدغه پکار دي چې موږ د خپلو ګاونډیانو حقوق لحاظ وساتو، خپل ګاونډیان خپل وس مطابق هغه خوشحاله کو، ګاونډیانو ته تکلیف ونه رسو. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دوو ښځو متعلق تذکره وشوه. یو هغه ښځه وه چې دغه ګاونډي په تکلیف کې مبتلا وه، سخت تکلیفونه یې ورته ورغولو، بوجود د دینه نیک اعمال هم کولو، تهجد هم کولو، 5 وخته لمونځونه هم کولو. نبی علیه الصلاة والسلام د فرمان مطابق هغې ښځې ته متعلق حکم جاري کړو دا به جهنمي وي. ولې؟ خپل ګاونډ سره ښه نه دی، خپل ګاونډ ته تکلیف ورکوي. بلې ښځې متعلق تذکره وشوه یا رسول الله هېڅ هم نه کوي خو خپل ګاونډ ونه ډېر زیات خوشحال دی، ګاونډیانو حقوق لحاظ ساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلو دغه ښځه به څه شی وي؟ جنتي وي. زما عزتمندو مسلمانانو که چېرې تاسو نیک خلک ګورئ نو نیک خلک به هغه وي چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه حقوق کوي، ښه لحاظ ساتي، بهترین ژوند تېروي. دغه نیک خلک هم دي او دغه کمیاب خلک هم دي او دغه بهترین خلک هم دي. نو زما د ټول تقریر خلاصان دغه دی عزتمندو مسلمانانو موږ ته هم همدغه پکار دي چې موږ په معاشرې کې ښه وخت تېرودل غواړو، موږ د خپل ګاونډیانو پوره حقوق لحاظ وساتو. موږ ته الله جل جلاله څه هم راکړي دي، نو موږ د ګاونډیان که چېرې په تکلیف کې وي موږ وس هم راسي، موږ ته هم همدغه پکار دي خپل وس مطابق هغه ګاونډي لحاظ وساتو. تا په کور کې ښه شی پوخ شو، ګاونډی دی غریب د واسې نه رسي،
که چېرې تا ښه شی پوخ کړی دی نو یوه تلی هېڅ هم تا نه کمیږي نه، تا نه کمه شي، بلکې ګاونډ به درنه خوشحال شي. ښې طریقې سره هغه خاطر کوي خپل ګاونډ ته یې واستوه، سمغه به هم زمن وي، لوڼې به وي، نور رشته داران به وي، مغه به هم خوشحال شي. او تا ورته څه کومه ترکرۍ وي سلا ټول به درته دعاګانې وکړي. څومره بهترین ګاونډی دی. دغه شان زه ته ورباندې پوه شي څه د دې ګاونډ په تکلیف کې ده، ډېر زیات په تکلیف کې ده. چرته نه تا ته معلومات حاصل شو، خپل وس مطابق هغه ګاونډیتوب لحاظ ساته. زما عزتمندو مسلمانانو ټول تقریر خلاصان دغه دی چې څوک څه هم د ګاونډیانو حقوق العباد لحاظ ساتي، دغه شان په ګاونډیان حقوق العبادو کې ګاونډیانو خیال ساتي، هم په دې دنیا کې هم کامیاب دی، هغې دنیا کې هم کامیاب دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو اعلان کوم، زمونږ په مدرسې کې یو طالب دی دوره حدیث کې دی دستربندي دی، غنه چاپ بوټوي کې پیسې ورنوالی دي، بار طالبان شي طالبان غالبان اندي دپاره پیسې جمع کوي. زما پګړۍ ده، زه به فارغېږم، زه به عالمېږم، معاشرې ته به ځم، خوشحال به وي. هغه مشر طالب دی، 40,000 روپۍ بوټوي کې وي، هغه ونه چا پټې کړي دي او نه ورکې شوي دي، والله اعلم. مغه طالب ډېر زیات خفا دی. مدرسې کې هم چنده شوي ده طالب دپاره، اخرې کال دی، غریب هم ده، پیسې ونه هم ورکې شوې. نو موږ ته هم دغه پکار دی چې هغه طالب سره موږ هم ښې طریقې سره تعاون وکړو. نو بار به ټیکرې اچولی شي، هغې طالب دپاره چا څه هم خپل وسعت مطابق څومره هم څه واس راشي، هغه طالب دپاره پیسې ورکوي، هم په دې دنیا کې به هم کامیاب شي، هغې دنیا کې به هم کامیاب شوی. طالب نه 40,000 روپۍ ورکې شوي دي، خپل وس مطابق څومره هم مدد کولی شي هغه طالب سره وکوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زمونږ نه راضي شي، یا الله خپله رضا راته نصیب کړي. یا الله څو زمونږ په زړونو کې څومره هم شرعي ضرورت دي الله هغه ټول پوره کړي، څومره هم څه بیماران دي الله یې صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي، خپله رضا راته نصیب کړي. آخر وخت کې دغه کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.